نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب صدق الله العظيم. سورة بقرة اول پارا یوسل دیارلسم آیت دی. مخی آیتون کی دا یهودیانو عیسیانو دا دروغ دعوی دا جنت بیان شو. اس پا دی آیت کریمہ کی دا یهودیانو عیسیانو مشرکانو دا یوبل دا دن تقدیب ذکر کی گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی کہ دا نجران عیسیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغل نو پدے دوران کی دا یہودو علماء راغلل نو دا نجران دا عیسیانو او دا یہودو دا علماء خپل منس کی اختلاف پیدا شو. دا نبی علیہ السلام پا اوڑان دی نو ہر یوی ڈلی دا یہودیانو دا عیسیانو دا خپل مقابل دا دن انکار اکو. یہودیان عیسیانو تے تاسو پا دن باندنی استاسو دن نشتا عیسیان یہودیانو تے استاسو دن غلط دی. اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تا دا آیتی کریمہ نازل کو. یہودیانو دن دا موسیٰ علیہ السلام دن او تورات والا دن دا حق دنو دا خپل وقت دا پاک. دا عیسیانو دن دا عیسیٰ علیہ السلام دن دا انجیل دن دا دا خپل دور حق دنو. البتہ کلچ قرآن مجید نازل شو نو دا تورات انجیل وقت ختم شو. موسیٰ علیہ السلام تا تورات صحیح کتاب نازل ہو. عیسیٰ علیہ السلام تا صحیح کتاب انجیل نازل ہو. دا کتابون صحیح ہو او دا دور کی تدوید پارا دا عمل ام دا کتابونو دا ٹک کتابونو دینم صحیحو دا جنت دتلو کتابون دغو. لیکن کلچ قرآن مجید راغی نو دا اغی کتابون دا رنا ضرورت پاتے نشو. علماء مثال ذکر گئی دا تورات انجیل زبور اسمانی صحیفو مثال دستورو او دا قرآن مجید مثال دنور دے. چکل انور راشی دستور درنا ضرورت پاتے نشی. دستور اخبال رنا کول اخبال وقت کی نور چی براغی دا دی وقت ختم شو. دا ہدایت کتابونو یہودیان عیسیان تستاسو دن غلط دی. دا انجیل تکذیبی مکو دا عیسیٰ علیہ السلام دا دن تکذیبی مکو. عیسیان یہودیان تستاسو دن غلط تھی. دا موسیٰ علیہ السلام دا دن تکذیبی مکو دا تورات تکذیبی مکو. اللہ فرمائی دا دوار اہلی کتاب دی کتابون سرد علم و تا مسئلہ معلوم دا بیان دا تورات و دا انجیل خبل منس کے انکار. او بیا اللہ رب العالمین فرمائی دق شان خبری دا مکی مشرکان اپنی. مشرکان دا مکی دا یہودیانو دن تم غلط ہوئی دا عیسیانو دن تم غلط ہوئی او خبل دن تٹن. حالانکہ مشرکان دا مکی دا مکمل جوہلو غرو دم رہا دا پورے خو دا ارسن خالیو چی پا مکہ مکرمہ کی بیت اللہ شریف کے 300 شپیت بوتان اخودلیو. تردیچ دا ابراہیم علیہ السلام پا نم باندیم بود جوڑ کرو. دا اسماعیل علیہ السلام پا نم باندی ہم بود جوڑ کرو. او دا حضرت آدم علیہ السلام زوی حابیل چا قابیل قتل کرو ظلمن دا غپا نم بود جوڑ کرو.
هغه ته به هبل وي هبل. کله چې د احد په غزا کې صحابه کرام ډېر شهیدان شول، په دې کې کافرانو आवाज وکړ لن العزا ولا عزا لكم، زمون عزا خدای شته او تاسو نشته. صحابي دې طرف आवाज ورکړ الله مولانا ولا مولا لكم، زمون الله مددگار شته تاسو نشته، ځکه تاسو ایمان نشته. دلته مشرکانو سردار आवाز وکړ اولو هبل هبل بوت وګټلا اوچت شو کامیاب شو. دې کې مسلمانانو طرف نه صحابي आवाज ورکړ الله اعلى واجل، الله پاک اوچت دی، الله جل شانه والا خلق کامیاب. نو دغه هبل بوت دا د حابیل په نوم باندې جوړ شوی. حابیل د آدم علیه السلام زوی چې قابیل قتل کړو، او دومره حده پورې خو بیکار چې په بیت الله شریف کې دوه کافرانو حساب او نائله زنا وکړه. الله پاک د دې شکلونه مسخه کړل. نو کافرانو په صفا او په مروه باندې دا یو یو بت کې خودل چې خلک ته عبرت اخلي چې د بیت الله خیال ساتي. سو وخت پورې به طور عبرت پراتو، بیا به د دې عبادت شروع. هغه شکلونه چې الله مسخه کړو د هغې عبادت کوو، او د دې باوجود وی منګ حق یو، او اهل کتاب تورات انجیل والا او مسلمانان قرآن مجید والا دا ټول نه حق دي. الله جل شانه فرمای د دې فیصله وا زب قیامت کې کوم چې په حق باندې سوق دي او په نه حق باندې سوق دي. لکه نن سبا دور کې د منیر کافر مرتد ډله ابي وی صرف منګ ټیکو دا نو ټول خلق غلط، تر دې چې بخاری او مسلم هم غلط دی. دا د قران د مقابله د پاره لیکل شوی. نو د ټول دین نه انکار خپل کوي او بیا ځان ته ټیکوي، او مسلمانان چې ټول دین مني نه غي ته غلط دي. لکه څنګه چې مشرکانو د مکی د بوتانو عبادت کو بیا ځان ته ټیکوي، او تورات انجیل او قران مجید والا خلق ته غلط دي. دغه کار نن سبا د دې ملحدین او د منکرین حدیث ډیر عباسی وی په حدیثونو کې صرف یو سل پنځه ټیک دي. الکه د بیمانه بچیا احادیث خود لګونو په تعداد دا ټول غلط دي. احادیث خود پیغمبر ارشادات دي ټول پټول غلط چونو بي زمير دا تا چاو د مور په ګډه کې دا ټیک کړي کدا بهر چته ست کړي بهر خو چاته دا مسله معلومه نه یو تا معلومه شو. او سم باز خلک وی تا دې نر سړو الله پاک دې قبر د مارانو لړمانانو ډیبو وګرځي، ځکه د غټه فتنې بنیاد کې خود نر دې ته وي چې د پیغمبر د ټول دین نه انکار کوي. دا خو نر نه، دا د جهان بیکار سړی وي چې د دین نه انکار کوي او بیا ټول خلکو ته غلط وي. نو د دې مثال د مشرکانو د مکی په شان دی. هغه ټول ارسه د غلط وي، زمونږه غلط خپل غلط بیا دوی دا ټیک، او دوی ټول ارسه د صحابو نه والا څوارلس سوه کاله چې د دین اسلام کم خدمات دي دا ټول غلط، او صرف زمونږ دا ټیک. نو معلومه دا شو چې دا خپل شی غلط دی ورته ټیک وي، حقیقت کې دا غلط دی. رب العالمین په قیامت کې د دې فیصله کوي. نو فرمایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، او وی یهودیان ندی عیسیان نصارا پس دین باندې. نو یهودیانو دین ټیک د خپل وخت لپاره، او دی عیسیانو دین پر صحیح ندی، د دې دین صحیح دا غي دین هم د خپل دور لپاره ټیک وکړي. موسی علیہ السلام چې کوم دین نوړو هغه وخت هم دغه دین چې دغه بچا منو هغه به عمل کو د جنت د دوه لپاره هم دغه. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او عیسیان ندی یهودیان په هیڅ دین باندې، وهم یتلون الكتاب، او حال دادی چې دا دواړه دلیل کتاب دواړو تخپل کتاب مسله معلومه ده، او بیا تخپل وړاندې کتاب نه انکار کوي. یهودیان هم انکار کوي، عیسیان هم انکار کوي. کذالک دارنګي څنګه چې دی دا خبره وي. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ويا کسان چې غین پیږي پشان د وینا ددوی
يهوديان وي د عیسایانو دین غلط، عیسایان وي د يهوديانو دین غلط، او مشرکان وي د دې ټولو دا غلط وي زمونږ دا ټیک. نو مشرکان خپل کفر ته صحیح وي، قرآن والا، تورات والا، انجیل والا دې ټولو ته غلط وي. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، پس اللہ پاک و فیصلو کی پما بین دوی کی پورز د قیامت باندې، فیما کانوا فیه یختلفون، باغس کی چې دوی پاگی کی اختلاف کوي. پتب او لگی چې د چا دین صحیح اوس نن سبا دور د پاره یهودیت عیسائیت نا بلکې اسلام او د نبی علیہ السلام طریقہ، زکا د اسلام او د نبی علیہ السلام د طریقې راتلو سره مخکینی طریقې منسوخ وګرځېدي. نو اوس یهودی دی او نبی علیہ السلام نه مني، د دین نه مني، مسلمان نه دی. عیسائی دی قرآن نه مني، د نبی علیہ السلام دین نه مني، دا مسلمان نه دی. ځکه د هغې هغه دین مخکې ختم شوی دی. اوس د نبی علیہ السلام دین او قرآن مجید دا د هدایت اخیرنی کتاب او هدایت اخیرنی دین دی. الله پاک دې موږ تاسو ته په دې خپل دین عقیده استقامت سره د عافیت نصیب کی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.